السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم واجد خان او تاسو ګوري په دغه ټیم باندې پرایم ډیجیټل کہانی که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ چې آینده نوې ویډیوګانې تاسو سره شیر کیږي ګرانو کتونکو په پېښور ښار کې ضلعي انتظامیه پی ډي اے سټي ټریفک پولیس او میټروپولیټن او کمیټه والا د تجاوزات خلاف مشترکه پوره پېښور ښار کې چې کوم دی اپریشنونو کو پېښور ښار دا د ګلونو په نوم باندې مشهور دی تجاوزات نه ختمېدو نه پس پی ډي اے والا چې کوم دی د شجرکارۍ د بوټو لګولو یو مهم ډېر تیزۍ سره سټارټ دی د دې په ایریا کې څومره روډ دی کوڅې دي ټولو باندې چې کوم دی ماشاءالله ډېر بهترین بوټي لګېدلي دي او دا ټایم ما سره میجر صاحب ولاړ دی د سره به یو څو خبرې کوو دې نه به تپوسونه کوو چې دا واقعي د چې کوم دې ته نوم اخیستلی کېږي د ګلونو ښار دا واقعي د ګلونو ښار به دې نه جوړي او که نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه الله کرم دی میجر صاحب ماشاءالله ډیره صفائی راغلی بهتري راغلی ده وجه څه ده دا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا او سپیشلی سی ایم صاحب او مینا خان صاحب زموږ منسٹر بلدیات د هغې یو کاوش او هغې یو ډېر سخت هدایات دي چې پېښور مونږ بیا ریوایول کوو او دا د ګلونو ښار مشهور دی او د هسټري د ګلونو دی نو هغې باندې اوس پی ډي اے د هر مین روډز هر گرین بیلټ کې پراپر فلاور بیډز جوړوي او انشاءالله زمونږ ټول سټیزنس ته زمونږ خپل شهریانو ته اوس په هر ځای کې ګلونه ښکاري ښکلې بوټې به ښکاري د دې بیوټیفیکیشن کې مونږ لګیا یو شب و روز لګیا یو او انشاءالله زمونږ ته چې کوم ټارګټ یې میلاو دی نو اختر پورې انشاءالله تاسو به ډېر زیات چینجز به ګورئ میجر صاحب دې کې به کم کم بوټي لګیږي او کم ځای نه به تر کم ځای پورې لګیږي دې کې تقریبا 75 نه زیات اقسام دي د بوټو لیکن موسمي ګلونه چې دي دا ټول لګي हर ज़े के हर रोड के हर ग्रीन बेल्ट के मुकम्मल सी एम साहब वज़ीर बल्दियात और DGPDA शफात साहब ढेर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि प्रॉपर फ्लावर बेड्स ब जोड़ीगी मुख्तलिफ रंगों के जोड़ीगी और आगा बांधे आगे सारा चुकुम अल्हम्दुलिल्लाह चुकुम खुले वाले जमा खार था द पेखावर खार जमुंग टोलो खार दे अब वाराजी ओ आगा बमुंग टोलो چې کوم دي هغه به موږ مینټین کوو خامخا د عوامو له څه میسیج ورکوې تاسو خو ماشاءالله دومره محنت وکړو بوټي ولګوئ او تاسو خو ترېنه لاړ شئ بیا دوباره هغې له بوټو ورکولو لپاره عوامو له څه پکار دي موږ صرف خپل معزز شهریانو ته یو ریکویسټ کوو چرته چرته ګرین بیلټس جوړیږي یا سینټر میډینس کې ګرین بیلټس جوړیږي هغې کې الحمدلله موږ هر سړی لپاره چې کوم ګذرګاه دي پراپر پیوډ لارې مونږ جوړو صرف دا ریکویسټ کوو چې هغې لارې استعمالوئ چې دا شینوالی او دا ګلونه خراب نشي دویم چې تاسو چرته هم ګورئ چې چرته څوک د دې ته نقصان ورکوي څه غلا کېږي څه تارونه پټ کوي یا که هر قسمه نقصان چې ګورنمنټ دا ستاسو پیسه ده د ګورنمنټ د زموږ د عوامو پیسه ده دا چې څوک هر شهري فرض دی چې چرته نقصان ورکړي نو موږ له فورن اطلاع ورکوي او موږ هغې باندې به ایکشن الو او موږ خپل ښار به بهر نه به څوک نه راځي موږ به خپل ښار خپل کور او خپل وطن په خپله به حفاظت کوو داسې ډېر خلک دي چې د هغې دا بوټي د کور مخې له خوښ دي خو ډېر خلکو سره ګاډي هم شته بنګلې هم شته دی خو یو څو ویډیو وایرل شوي چې خلک په ګاډي کې راشي او ګملې اوچتې ګاډي کېږي دي دې خلکو له څه میسیج ورکوي بس موږ ورته دا وایو چې دومره ګرانې نه دي بوټې تاسو خپله واخلئ دا خو د عوام لپاره دی دا د عوامو پیسه ده نو دې باندې لږ باندې موږ باندې رحم وکړئ او موږ سره کومک وکړئ موږ سره امداد وکړئ د زموږ شهریانو نه مدد نه بغیر موږ یو پروجیکټ هم سکسسفل نشو کولی خپل وس موږ ټول کوشش کوي لګیا یو شب و روز موږ محنت کوو نو واپس چې پېښور د ګلونو ښار جوړو نو دا موږ ټول به جوړو دا کم خلک بوټي پټوي د دې د لکه ویډیو وایرل کېږي بیا بعد کې شرم ولا جوړېږي که نه که دې راشي تاسو نه وغواړي بوټي به ورکوئ بالکل ولې نه ورکوو راشي موږ ته ووایي نو چې څومره موږ مدد کولی شو موږ کوو
لیکن د نن ورځ خدای یو ډېر ښه هابي جوړ دی خلک ویډیو هغه بوټي چې کوم دی عالي کمپټیشنز کې اخلي نو مونږ ته وایي خیر دی دې نه مه پټوئ په دې وجه دلته زما مالیان د ډپارټمنټ یو ایفرټ یو محنت د ځمکه جوړول بیا دې کې هغه بوټي لګول بیا هغې خیال ساتل نو کاینډلي مونږ ته ووایئ مونږ به تاسو له پرووایډ کړو چېرته دوه درې ګملې چې تاسو ته پکار وي لیکن دا خپل چمن او خپل دا ستاسو چې کوم ځایونه دي دا مه خرابوئ. ګرانو کتونکو داو میجر خالد صاحب کوشش کوئ دینه مخکې د ډېرو خلکو ویډیوګانې وایرل شوي دي دا په لارو کې چې کوم بوټي لګېدلي دي دا اوچتوئ ما ګاړو کې ما اچوئ پی ډي اے سره رابطه کوئ داسې نور متعلقه چې څومره ډپارټمنټ دي هغې سره رابطه کوئ هغې تاسو له بوټي درکوي خو کوشش کوئ داسې کار مه کوئ بوټي لګول دا یو ثواب هم دی د دې فایده به بعد کې ستاسو بچو ته ملاویږي. ګرانو کتونکو دا وه زموږ د نن ویډیو بل ویډیو سره به ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو مونږ له اجازت راکوئ د لوی الله په امان.